د خیراتونو د جانمازونو خرچه به په حج پسې نه چې ته ټول حساب ولګې چې دومره خرچه خو د زما د حج نه علاوه کیږي او ته چې لحاظه په ما حج نه دی فرض نو ته په دوکه کې پروت زه درته اوس خیمه چې حج په چا باندې فرض دی تاسو ټول ته به پته ولګي چې په دې دوکه کې څومره خلک پراته دي دام درته خیم چې په چا حج فرض دی او نیکی د دې څومره وبال دی څومره نقصان دی او دام درته خیم چې چا حج په صحیح طریقه باندې وکړو دی حاجی صاحب د حرمینو نزان سره کومه بهترینه تحفه راوړه دام درته زه نن بیانوم ګوره جی اول خبره داره چې حج په هر هغه بالغ عاقل چې لیونی نه دی او بالغ چې نابالغه نه دی که نارینه دی او که زنانه ده چې دومره وسې کیږي چې د داخلي د ټیکټ دا خرچوي او د لارې د سفر د تلو راتلو الته چې د حج په ورځو کې دی څومره پاتې کیږي هغه ځای خرچه چې کومه ضروري خرچه ده زیاتی نه ضروری گزاره حال خرچه د التم کیږي او که کور کې د ګټې وټې څوک نشته دی نو چې خپل اهل او عیال ته دومره خرچه پریدي چې څومره ورځې دی الته چې هغوی په دلته د ضرورت مطابق څه وکړي خرچه وکړي چې دومره وس د چا کیږي بس په ده باندې حج فرض دی دا به نه کې چې 2 میخې د دې خو ځان له 3 لک روپۍ راځي او د 1 لک روپو وریجې دي او دغه شان د ټینټ او د کراکرۍ سامان دی د هغې کرۍ ده او جانمازونه دي او تسبیح دي او حاجي صاحب به هلته حج له تللی نو هغه چې راځي نو شاپینګ به کوي نو سپریګانې به د ځان سره لی او شیمپوان به د ځان سره لی او دومره مې خویندې دي هر یوې له به جوړالم او صادر به ولالم او رشته دار مې دي او دومره څه به کوم او د زمزم دپاره به ډسپوزیبل بوتلې لګي او ګیلاسونه به لګي او خلکو له به پکې اوبه بندوم او دا به کوم دا ټوله دوکه ده دا په دوکه کې پروتي که د حسابونه ته کې نو حج د 2 چند او 3 چند او 4 چند ته ورسو بیا خو په ډیرو کمو خلکو فرض دی نو تاسو د دین اندازه والی چې په لکونو خلک په دې دوکه کې پراته دي چې هغوی دا حسابونه په څه پسې ولي په حج پسې ولي خو حاجي صاحب په دوکه کې پروت دی حدیث کې راځي چې په چا حج فرض یعنې دومره وسې کېږي او دی حج ونه کي نو فرق نشته که یهودي مري که نصراني مري ګوره خطرناکه خبره ده ګورئ د دې د مشابهت د یهودي او د نصراني سره ځکه ورکو چې یهود او نصوارو به حج نه کو هغوی به حج له نه راتله ټیک شوله او د مشابهت د مشرکینو سره ځکه ورنه که چې مشرکین په ابتدا کې چې په حرمینو بند نو حج له به راتلو او چې کم سړی مونځ نه کوي د هغه مشابهت د مشرکینو سره ورکړی ځکه هغوی به مونځ نه کو خو چې کم سړي باندې حج فرض دی او حج نه کوي د مشابهت د یهود او نصوارو سره ورکو دومره خطرناک مرګ تاله راتلی شي چې فرق نشته که ته یهودي مري او که نصراني مري دا څومره خطرناکه خبره ده خو بیا چې کله ته حج کې که نه نو حج په صحیح طریقه باندې او که په اخلاص سره او که دا پړه کې مه راوله چې ګاونډي ته مې او تربور ته مې خلک حاجي صاحب وایي چې ما ته هم حاجي صاحب وایي بخښنه غواړم هغه یو حاجي صاحب حج له تللی و که نه چې راغی وي د کلي دوکاندار ته یې ویل چې ته زما هغه کاتره واړوه د قرض وایي دوکاندار خوشحاله چې جوړ ماله پیسې راکوي قرض راله ختمی وایي چې نوم یې ورله راواړوي چې زما دا نوم دقسې ځان له لیکلی شوی ما خو اوس حج وکړو دې سره حاجي صاحب ولیکه د دې دپاره په کاتره واړوه نو هغه چې و خو دې پوی که ما خو ویل که ته ماله پیسې راکړې نو چې د دې دپاره حج نه او بل دا ده چې د ویډیوګانو د تصویرانو د پاره حج نه ګوري حدیث کې راځي چې کم سړی حج وکړي هلته پرفحش خبرې ونه کړي د الله نافرماني ونه کړي دی د ګناه نه داسې پاک شو لکه په کومه ورځ چې دی د مور نه پیدا شوی یوه وړه او غټه ګناه پکې نشته حاجي صاحب څومره بهترینه تحفه به د ځان سره راوړي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي صحیح شول او بدقسمته دی هغه سړی مال چاته پرېږدي مال دې چاله جمع کړی حدیث کې راځي حج کې جلدي وکړئ تاسو کې چاته پته نشته چې کوم عذر دته پیښېدونکی دی او مال چاته پرېږدي بچو ته پرېږدي چې مړ شي که نه مړ شي اره 2 روپو بیکاره کپن به دله راوړي که نه او دفن به دې کي او یو څو ورځې پورې به در پسې هغه رواجي خیراتونه وکړي چې وایي ګاونډي به بیا وایي چې د پلار پسې خیرات نو که د دې وجې چې کوي 3 او جمعه او څلوېښتي او کال بس خبره ختمه جي بیا به پې بچي مزې کوي ته به دقسې مجرم او ګناهګار په قبر کې سي پروت به د الله د سزا سره به مخامخ وا د الله بنده چاله ګټي د مرګ څه پته لګي چې په کوم ځای کې د اخیری سلګۍ د اخیری ساده ده دا څه پته لګي لاړ شه هلته ځان د ګناه نه پاک کوه الله نه وغواړه او د ویډیوګانو تصویرانو دپاره یې مه کوه چې خلک درته ماشاءالله مبارک ووایي او بس حج دې په سین لاوشي او ته دقه شان چې څنګه ورلړونی تللی وي هغسې ورلړونی راغلی
نو داسې حجونه مکوه، په صحیح طریقه باندې حج وکړه او په اخلاص سره حج وکړه او د الله د رضا دپاره وکړه. الله دې موږ او تاسو ټول بار بار بوزي. یقینا چې ډیر په دنیا کې د جنت مقام دی د حرمینو. الله دې موږ تاسو ټول بوزي او که چا وس کېږي او دی نځي، الله دې توفیق ورکړي. ودې جاړي الله ته چې الله ولې مې نه غواړې دغه ځای ته، ولې مې نه میلمه کې. نو پکار ده چې هغه د الله نه وغواړي. څومره کیدی شي نو مسلمانانو رونو ته دا پیغام ورسوي چې دا خلک په دې غور وکړي او دا اهم فریضه ادا کړي. وصلی الله علی النبی.